بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې الدرس الحادي عشره د 11م درس تمرین مشق اخیری سوال دی، د هغې جواب به حل کوو او سبق نمبر 56 دی زمونږ. نو مونږ له دویم سوال راکړی دی، نه مخکې درس کې مونږ اول سوال حل کو. نن دویم سوال دی، وایي دا الفاظ په جملو کې استعمال کوي. مونږ له دلته تصنیعي الفاظ راکړي، وایي دې نه جملې جوړ کوي. نو یو طرف ته دی وګورئ د مذکر الفاظ او دې خوا د مؤنث الفاظ دي. نو ما تاسو ته مخکې دې نه مخکې هغه قاعدې چې مونږ بیانولې، نو په هغې کې یو نوټ لیکلی چې د انسان د بدن یو کم دغه دی جز دی، یو کم جوړ دی، نو هغه دغه دی مذکر دی، او چې کم جوړونه دي که نه نو هغه مؤنث دي. نو مخ چې دی که نه، مخ دا پوره مخ، دا یو مخ دی، پوره یو مخ دی، ٹھیک شوه. نو دا یو مخ چې دی دا مذکر دی. نو وجهانې دوه مخونه شو، یو زما مخ شو، یو د بل چا مخ شو، ٹھیک شوه. دغه شان انفانې دوه پوزې شي، یو زما پوزه شوه، یو د بل چا پوزه شوه. فمانې دوه خولې شوې، یو زما خوله شوه، یو د بل چا خوله شوه، مثلا دا قشن. بطنانې دوه خېټې، زهرانې دوه ملاګانې، جسمانې دوه جسمونه، حجرانې دوه کاڼي، جدارانی دو دیوالونه. جدار دیوال ته وایي او حجرم کاڼي ته وایي. نو جدار یو دیوال ته وایي، جدارانې دوه ته وایي. حجر یو کاڼي ته وایي، حجرانې دوه کاڼو ته وایي. نو موږ له دا راکړي وجهانې دوه مخونه، انفانې دوه پوزې، فمانې دوه خولې، بطنانې دوه خېټې، زهرانې دوه ملاګانې، جسمانې دوه جسمونه، حجرانې دوه کاڼي او جدارانی دو دیوالونه. اوس په دا موږ په جملو کې استعمالو. نو دا تصنیه دی، وجهن یو مخ ته وایي، وجهان دوه ته وایي. نو چې کله دوه مخونه یې که نه، نو بیا به له اسم اشاره د قریب هغه هم ته د تصنیې راواخلې. واحد چې ده که نه هذا دی، هذا، او د دوو دپاره هذانې راځي. نو ته به ورته وایې هذانې دا دواړه وجهانې مخونه دي، دا دوه مخونه دي، ٹھیک شوه. نو بیا به د انفون د پاره هم ته هذانې راوالي. هذانې انفانې، هذانې دا دوه انفانې پوزې دي. بیا به د فمانې دپاره راوالي. هذانې دا دوه فمانې خولې دي. بیا هذانې بطنانې، هذانې دا دوه بطنانې خېټې دي. هذانې دا دوه زهرانې ملاګانې دي. هذانې دا دوه جسمانې جسمونه دي. هذانې دا دوه حجرانې کاڼي دي. هذانې دا دوه جدارانې دیوالونه دي. نو ګورئ دا سره سرمانې مو ورته ما لیکلي دي، او دا تور چې دی اول الفاظ دي او دې خوا په جملو کې استعمال دي. دا د مذکرو، دې خوا د مؤنث الفاظ، د مؤنث الفاظ یې راکړي. ما تاسو ته مخکې ویلي چې کم د انسان د بدن جوړه اندامونه دي که نه، دا لاس یو نه دی، دوه دي، نو دا جوړه دي، دا لاسونه جوړه دي، نو دا مؤنث دي. ځکه دا د بدن چې کم اندامونه جوړوي که نه، نو هغه به مؤنث وي. نو ګورئ یدانې دوه لاسونه دوه دي، اذنانې غوږونه هم دوه دي، نو دوه غوږونه. کتفانې اوږې دوه دي، یو زما اوږه دا ده، یوې اوږې ته کتفون وایي، کتف. نو دوه اوږې دي کتفانې، یو اوږه دا ده، یو دا ده، دوه اوږې. فخذان پتون چې دی که نه، پتون دا وګوره، دا پتون چې دی د ګوډې پورې، نو دی پتون ته فخذون وای، فخذون یو ته، او دواړو ته فخذانې وای. نو دا مؤنث دي ځکه دوه پتونان دي، دوه پتونان. او رکبه دی ګوډې ته وای، ګوډه چې ده، دا زمونږ کومه ګوډه چې ده خپله ماتېږي داسې، یوې ته رکبتون وای، رکبتون، او دوو ته رکبتانې وای، دوه ګوډې. او سیارتون ګاډي ته وای، موټر ته وای. او سیارتانی دوه گاڑی. زهرتون یو گل ته وایي، زهرتانی دوه ګلونه. شجرتون یوې ونې ته وایي، یو بوټي ته وایي. شجرتانی دوه بوټي، دوه ونې. نو دا اوس په جملو کې استعمال کوي. نو چې کله مذکر وي نو هغې دپاره به هذانې راولي، او چې کله مؤنث وي که نه، نو هغې دپاره به هاتانې راولي. هذه د یو مؤنث دپاره نږدې دپاره راځي، هذه دا یو، او هاتانی دا دوه، ٹھیک شوه. نو هاتانی دا دوه یدانی لاسونه دي، هاتانی یدانی دا دوه لاسونه دي. هاتانی دا دوه اذنانی غوږونه دي. هاتانی دا دوه کتفانی اوږې دي. هاتانی دا دوه
فخذانی پتونان دي. هاتانی دا دوه رکبتانی ګوډې دي. هاتانی دا دوه سیارتانی ګاډي دي. هاتانی دا دوه زهرتانی ګلونه دي. هاتانی دا دوه شجرتانی ونې دي بوټي دي. ٹھیک شوه. نو چې کوم د مذکر دي که نه نو مذکر دپاره به هاذانې راځي او مؤنث دپاره به تثنیې دپاره هاتانې راځي. هاذانې وجهانې دا دوه مخونه دي او هاتانې یدانې دا دوه لاسونه دي. دلته به هاذانې استعمالیږي مذکر دپاره د دوو مذکرو دپاره او د دوو مؤنثو دپاره به هاتانې راځي. د دوو مذکرو دپاره هاذانې او د دوو مؤنثو دپاره هاتانې به استعمالیږي. نو دا زمونږ تمرینم حل شو. دا الدرس الحادي عشره او راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.